یو مشهور لوی عالم دی قطرب النحوي ورته وایي زمونږ شیوخ لا يحب الله الجهر بالسوء کې د قرطبي په حواله د هغه یو تفسیر نقل کوي چې لا يحب الله الجهر بالسوء نه مراد کلمه شرک مراد ده او د دین مراد دا دی چې حالت اضطراري تاله نه راغلی نو د کفر کلمه په خوله ویل تاله نشته جواز کله که چېرې داسې حالت راغی چې تا وجني څوک وایي کلمه کفر ووایه نو که دې ووي تا ته اجازت دی او که نه وایه او چا مړ کړي شهیدي عزیمت منې هم عمل کولی شي په رخصت هم کولی شي دا تفسیر قطرب النحوي نه نقل دی خبره مې دې پورې کوله طلب د علم حرص د علم دا قطرب نوم دته ولې ایښودی شي قطرب و یو وړوکې مرغۍ ده سار په تیاره کې هغه پاسي په تیاره کې هغه اوازونه شروع کوي او پاسي او خپل حاجتونو پسې ځي نو وایي د پخوا طریقه دا وه چې طالب علم راغی کتاب به په تپایي کېښو بل طالب به راغی له پاسه به پې کېښو بل به له پاسه کېښو کتابونه به جمع شو استاد به راغی کتابونه به په بل مخ کړه چې څوک د وخت راغلی او د هغه سبق ړمبی دی بیا ورپسې او بیا ورپسې دا اوس چې کومې درجه بندۍ دي او طالب علمانو ته رهایشونه دي او دا سهولتونه دي دا قصې نه وي هره ورځ به د قطرب کتاب د ټولو نه ړمبی پروت و ړمبی سبق به د هغه نو هغه استاد ورته یو ورځ د مینې نه وي انت قطرب ته خو هغه قطرب مرغۍ یې دومره د وخته ته راځي چې هره ورځ ستا کتاب د نورو نه ړمبی پروت دی هغې نه هغه مشهور شو په قطرب باندې